تاسو وایي په ایمان چې ستا دا ایمان راشي چې دا خدای ما سره خبرې کوي، نو بل چا سره به خبره وکړي او به کوي. اسی هم چې ستا دا ایمان راشي چې دا وزیر اعظم صاحب یا صدر صاحب یا وزیر اعلی صاحب دا ما سره خبرې کوي، په دغه وخت کې د مور پلار خزه بچی په ایمان یې بل چاته به وګوري، په دغه خو پوهېږي. هلکه ته د کوم ځای ساکوټ ستاسو د علاقې پولیټیکل ایجنټ د ملکنډ که نه ټیک پولیټیکل ایجنټ در سره خبرې کوي، بل چا بل څوک خبر صاحب خبره صاحب اوس که د مسلمان قوم دا ایمان او دا عقیده وي چې دا زه څه وایم نو خدای ما ته موجود دی، بل چا سره دا مونږ خو بل چا سره خبرې ځکه کوو چې په هغه خوند پوه شي، په هغه تماشه خبر شي. دنیا کې به بله تماشه خوند درنه دنیا د لا اله الا الله په تماشه چې خبر شي، والله العظیم چې بله تماشه خوند دا د ایمانی چې زما محبوب را لېږلی خدای دې د پاره او چې ته خلقو ته وایې چې لا اله د رسول الله صلی الله علیه وسلم بل کارو سیوا د دین بل کاریو خو راغلی دې ته چې دې خلقو ته وایې چې لا اله الا الله بل څوک نشته سیوا د الله. نو تاسو به مارچا ته وایې چې لا اله الا الله بل څوک نشته سیوا د الله، او محمد رسول الله دا د خدای استاد او د خدای پیغمبر دی، را لېږلی دی ته دی چې د قوم تعلق د غیر الله نه کټ کوي او خدای سره تعلق دی. نو عزیزانو وی شای ابن ادهم د نوابی لباس بدل کا، یا نادان ازان د محمد د چمن گل کا، رستو کا کارونه د دنیا عشق اول کړه کړه په عشق د یو کې عاشقان په ځان لکو، چې ته په یو مین شي دنیا به پتا مین شي. دنیا دا ټوله دنیا به د ګډو د چیلو غوندې ستا په در کې ولاړی، او کتا هغه یو در راټي بس نور درونه دې پرېښوه او داغه د در اسره دې وکړه، دا ټول اهل در به ستا په در کې ولاړ. نو موږ د خدای در پرېښی دی، د خدای لارې پرېښي دي، د بندگانو لارې مې اختیار کړي، نو خدای مونږه پرېښي. نو چې مونږه یې پرېښي قدم بیرته پریشانی ده، قدم بیرته مصیبت ده، قدم بیرته د خدای قهر او غضب ده چې مونږ په اخته. نو دیو جنا پنځبنا د اسلام چې ده دا اصول د دین دي، بنیاد د دین دی. اوله بنا پکې لا اله الا الله ده، دا په خپل صحیح زده کوي. ترجمه دا ده لا اله نشته د معبود برحق الا الله مگر صرف د خدای ذات. نو د دې په تبلیغ او تلقین کوي، دا به قوم ته رسوي. پیغمبري طریقه دام وا چې سبد حاضرین ته وي، نو بیا به ورته وي چې اے حاضر صحابه دا زما فرمان چې تاسو واورید دا به هغه غایب مسلمانانو ته رسوي. تاسو بد دوست آشنا یا در باندې پیښ شي، رائے راست ہے.
کلی ته ورشه کور ته ورشه رای راسته دا سبق زده عزیزانو دا اولنې بنیاد د پنج بنا دی اولنې دا کلمه نن تھرو آؤٹ پاکستان کې وګورئ کلمه د څه شی پوهیږي چې د دې څومره وزن اوس چې خدای ویلي دي چې زمانه بغیر زما ټوله خدایي په یو تله کې او یو لا اله الا الله په بل تله کې دا به پدرانه شي دا خدای ویلي نو اوس دینه پس نن نه بعد ورونو کې سوچ وکړي چې خدای ویلي چې دا لا اله الا الله الفاظ چې دي دا زما د ټوله خدایي نه درانه دي نو پزړه کې تاسو هم درانه کړئ نن چې کوم سيزونه ستا پړ کې دي کټ کا هغه وباس ای چنه ستا ټول ملک یو فراډ او دوکا ده دوکا زرته پیمان وایم ستا د ملک سیاست ټوله دوکا ده ستا د ملک حکومت ټوله دوکا ده درو ستا د ملک اسلام ټول درو او دوکا ده ټول درو اسلام نشته مذهب نشته دین نشته د بل درد نشته پړ کې اسلام خو دې ته وایي وای په ایمان تاسو د جمعات کې جناز استاد وبزت څه شکایت کوم یو سړی راغی ما ته وایي چې جی یخنی می کیږي دا صادر دی مان ورته زمانہ خوار شو بربند شو او به کوي داسي ها ته هم مرکز ته ډېر دی دا بنین به دی ورکی ډېر ګران کار او دا مسلمانی مونږ کې شته مونږ مولا صاحب هغه مولا ته مولا او چتراله جمعې شپه ډېرې وظیفې راغلي یو ملنګ راغی چې مولا صاحب وګم دی ورته چې وګم او ستیت کې وګم دا روټای پرتی دی لګرا بس منډه کړه کونټه را واغستاغه ملنګ مخ کې دی ورته مونږ ټول د سیو دی وګور نو اسلام خو دې ته وایي د پیغمبر لنګ زوړ دی چا ول لنګ راو وی جی دا وتړی دا زوړ لري او تړ یو صحابي ورته جی دا لنګ مال را دا چې تاسو وته ولخه پیغمبر بیا کوړه منډه کړه زوړ یو تړلو نه ویاغل صحابه ورته په غوسه شو غته چې نیک بخت دای سو دا غلنګ زوړ هم دا یو لنګ اصحابي ورته وي په خدای مې دې قسمی چې دا لنګ مې دل نه دی غستې چې دې واغوندم د پیغمبر بدن پورې ولګي ته دل مې غستې دې چې زمړ شمو دا زما کفن شي او دسی به مونږ دا ډېر ګران کار خپل بدن نشي وستل ابل اورز راته چاوي یاره تاسو سره خو بچوغي موغي ډيري یو چغرا کا مالما سره د 25 کالو یو زړه چوغه پرتوا مې مغورس چاله ورک پروسه کال راته درې چوغې راغلي درې نوې اعلی او درې واړه مې دا شکر دې چې دا چا مخ کې مې ورکړي دی هغه د جمعات کې ناشته اما سره چې دکان کې کینی بیا ته پښتنه درې واړه مې زه تا وروړې او درې ملنګانو ته مې ورکړ
ور مې وړي ما سره چوغه نشته تاسو پوه شئ دا ډېر ګران کار اسلام څه ته وایي په خپل ځان بل له ترجیح ورکول څه ته وایي په خپل ځان او داسې به وشي تاسو خو بزرګان یې ټول شکلونه مو مزیدار دي چې ناست یو درته چرګان هم سره کړي پراتی او پولاو می او پکې دا ظالمې بوټۍ د غوښې لا یو پکې आवाज وکړي چې هلکه د دیګ غوښه لږه راوړه نو پوه نه یم په دې دیګ غوښه ما دا به خوند نه کوي او دغه وخت کې یو سړی راشي چې جی زمو ګیم زمو ګیم هلته کېنه پرې به دی ځان سره دسی به وکړي چې تلاس راکاږي او په خپل ځای هغه کېني او به کوي تاسو داسې برګان نه کوي کنه ماما او به کوي الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی چې کوم کې به روټای خوړای ا د لرګي جوړ او دومره لوی چې سلورو کسبو چتول توبه مې دی خود دې نیم جمعه تم ربون سلورو کسب داسي اوچتول دا دومره لوی تعالی جوړ کړی دی د پاره چې د حضور علی السلام زیات خوراک چې هغه به سریدو سرید عربی کې ماته کړي روټای ته وایي خوروا کې چې روټای ماته کې دې ته سرید صحابه ورس تاسو کو چې دې سرید جی ډېر خوند اغي ورته وی چې فضل العائشه علی النساء كفضل السرید علی سائر الطعام د بیبي عائشه فضیلت په ټولو خزو دسی اوچت ته لکه د ماته کړي روټای فضیلت په ټولو روټو اوچت نو دا دومره لوی تعالی زکو چې ماته کړي روټای او خوروا بوا چې اسنه چې کوم غلام رانه د مجلس کې روټای نه بار پاتې نشي پاکستان کی مولیانو لو سرٹیفکیٹ ور امیر المومنین خلد اللہ سلطنته لنواز الشریف وبارک لحکومت غلام ساز خان وبارک لحکومت اوقاف وزیر صاحب لگا جی باقی کہ نقد و درک لگی بارک لسلطنت منسٹر اوقاف صاحب دومره سرټیفیکیټ تاسو پوه هغه چې دنه روټای ولا چا کړی او چې روټای ورته چا کړی توبه بزرگان ای دنه روټای خوري داغه گارد داغه ډرایوران داغه سپایان الله راکې چې ورته پولیس اغي اوږي تر درې بجو ولاړی او د اسلام ټیکدارانو سره د اسلام ټیکداران دنه روټای خوري دا صفت میں پدری سلوی کال کی یو په مفتی محمود کی لیدل اور ترنن دعا کوم چې خدای خاورې په جنت کې کم پولیس چې غارت بو مفتی محمود سره اوسم شته کوي چې درته وخم یو پکې د کوچیانو ګل بیلیم د هدایت الله نامه ده انسپکټر دی قران ولا ورکی ورشي چې د مفتی عادت سو چې روټای ته بکې ناستو نو اول به خپل چپړاسیان اردلیان او غارت والا اول به غي کینول نو بیا په خپل کې یو په دکی ملي دي نور مونږ ټول تبای زمونږ بیړی دا غفلارم غرق
عزیزانو عرض می داو چې د لا اله خو د پنځم بنا د اسلام دي. تاسو بوایي چې مونږ کې شتا منظم کو روزم نشو حجم کو زکاتم کو، خو د دې پنځو واړو مقتضیات دي. دا پنځه واړه څغواړي هغه غوښتل دادی چې دا زه درته بیانوم لګیایم. واخر